نن چې محترمو زمونږه کومه وظیفه ده نو د الله پاک د یو نوم وظیفه ده او دغه رنګې ورسره 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ دی. تاسو دغه لمونځ وکئ 2 رکعاته صلات حاجت او ورسره د الله پاک د یو نوم ذکر وکئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه مشکل ختم کړي. الله پاک به ستاسو هر قسمه دعا قبول کړي. الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي. دغرنګه محترمو د الله پاک نومونه دي او الله پاک په خپل په قرآن مجید کې فرمایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. نو تاسو چې په دې نوم باندې الله پاک رابلئ، د هغې نه بعد چې ستاسو کوم مسله وي، کوم حاجت وي، کوم مشکل وي، کومه دعا نه قبلېږي، که د رشتې دپاره کوئ، که د کاروبار دپاره کوئ، که د روزګار دپاره کوئ، که د رزق او د پیسو دپاره کوئ، انشاءالله العزیز د هر څیز دپاره پاورفل او بهترینه وظیفه ده. کوشش وکړئ وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې، ځکه وحی ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شان او ډېره زیاته بهترینه ده. که چېرته ستاسو مقصد هر صحیح، که ستاسو مقصد د کاروبار وي، د روزګار وي، دغه رنګې حاجت هم وي، مشکل هم وي، نه پوره کېږي، دعاګانې نه قبلېږي، نو تاسو دغه مختصره وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه مسله دا به ختمه کړي. محترمو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ به وکړي. 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ دې وکړو. د هغې نه بعد د الله پاک د یو نوم یا هادیو د دې ذکر به وکړي او چې کله دغه ذکر پوره شي نو آخره کې بیا دعا وکړي. الله پاک به ستاسو هر قسمه خواهشات دا پوره کړي. الله پاک به ستاسو هر قسمه تمناګانې دا پوره کړي. یاد ساتئ محترمو، څومره چې پکې اخلاص تا سیوا وي، څومره چې اخلاص سیوا وي، دومره به ستاسو لینډه برابري ها، او څومره چې ستاسو اخلاص کم وي او دغه رنګې توجه کمه وي، د زړه نه وظیفه نه وي، نو بیا محترمو دا به صحیح کار رابه نه کوي. دا څه قسم له اعمال دا محترمو روحاني قوت واړې کوشش وکړو چې ځان له ګناه نه بلکل منع کړو. ولې؟ ځکه چې یو څو ورځې ژوند دی او په دې ژوند کې موږ ګناهونه شروع کړو او خپل رب او خپل مالک دا موږ ناراضه کړو، نو بیا به هلته ورځو که نه ورځو؟ هلته چې بیا دا وایو که نه چې الله پاکه ما واپس دنیا ته ولېږې، شاید چې زه به نیک عمل وکړمه، دا به وکړمه، دا به وکړمه، دومره لانجې کونجې هلته کوو، بیا جاړو پریاد کوو، دغه رنګ خپل عملنامه چاته ښودلی نه شو، په ګس لاس خدا نخواست رانه کړي چېرته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول عملنامه د په ښي لاس راکړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو نه راضي شي. نو هلته چې بیا کومه جړا هم کوو، کوم فریاد کوو، نو هغه بیا پیدا دا نه کوي. دلته چې معمولي غوندې جړا تاو کړله، معمولي فریاد تاو کړو، معمولي دې سترګې نه اوښکې دا توی کړې، الله پاک په نسب باندې د هغې ډېر زیات لوی قدر دی. نو که تاسو هم وایئ چې یاره ځان له ژوند قیمتي کړو، روزانه ذکر کوئ، روزانه په توګه ذکر کوئ، د الله پاک نومونه دي یا به قرآن مجید آیات وي، روزانه په توګه باندې ذکر کوئ. روزانه چې ستاسو کوم روحاني پاور دی دا مو سره مضبوطېږي او ستاسو دعاګانې حاجات دا هم قبلېږي، مشکلات دا محترم ختمېږي. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار به دا وي چې تاسو به 11 پېرې درود شریف ووایئ. کله تاسو 11 پېرې درود شریف وویلې نو بیا به د هغې نه بعد تاسو 2 رکعاته نفل دا به د هغې نیت به وتړئ. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته نفل لمونځ ادا کوم په ریاض ارواح پر رضا خدای ها صورت تعالی را محمد کعبه شریف په لور کو. الله اکبر ولیکو د سر نه لمونځ وي ولا اله غیره پورې اعوذ بالله بسم الله او دا رنګه سورۃ الفاتحه به وي. د الحمد نه پس به ته آیت الکرسی دا به وي. الحمد نه بعد به آیت الکرسی به د الحمد نه پس 1 شپېرې وي.
یو رکعت د برابر شو دویم رکعت ته پاسئ بسم الله به وي دغه رنګه سورة الفاتحه به وي بیا به سورة الاخلاص یعنې قل هو الله احد به ووي ودې ویلې یو شپېرې به کې ویلې د هغې نه بعد ستا دو رکعته برابر شي سلام به وګرځې کله سلام وګرځو بیا به د هغې نه بعد په سجده کې پرېوځي او یا هادیو 313 پیرې به وي یا هادي یا هادیو یا هادیو او که دا ګران نو یا هادي یا هادي دا چې ویلې نو په دغه سجده کې به تر الله پاک نه خپل حاجت وغواړي تا به د سجدې نه سر راوچت کړی نه وي چې الله پاک به ستا حاجت پوره کړی الله پاک به ستا مشکل به حل کړی انشاءالله العزیز څومره چې محترم یقین سیوا دومره به ستاسو را وظیفه او کار ډېر زیات کړي او څومره چې یقین کمزوری و نو دومره بیا محترم وظیفه را به کار نه کوي نو کوشش وکړئ یقین دی الله پاک زموږ او ستاسو تمام مسلمانانو دا مضبوط کړي لکه دا کلمات دا زما نه دي نه دا کلمات د پیغمبر علیه السلام دي دا کلمات د الله پاک دي چا چې دا دواړه جهان پیدا کړي زه ته منګه پیدا کړي یو کوشش وکړئ محترمو چې وظیفه وکړئ په خپل او ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده دا ورسېږي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته